بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې تاسو به ښه خوشاله او چې کوم ځای کې هم وي نو الله جل شانو تاسو ښاد آباد او خوشاله ساتي. زما عزتمندو په دې چینل باندې ما یو څو ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. د دې کتاب مبارک کې خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړي دي، خو لومبی زه تاسو ته دا وایم چې ویډیو پوره وګورئ، ځکه چې داسې ویډیو به انشاءالله تعالی تاسو ته په پوره دنیا کې نه ملاویږي. دا وګورئ، دې کې د الله جل شانه کلام دی، قرآن مجید دی. د قرآن مجید نه علاوه د الله جل شانه نومونه دي، یعنی دا روحاني شی دی. دې کې چې کوم دی جادو منتر په د یوټیوب چې تاسو څومره هم ګورئ، زه بنګالی یم، پلانکې بنګالی یم، یا زه چې کوم دی عامل یم، یا زه نجومي یم. انو په نجومي باندې خو الله او د الله رسول لعنت لیږلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک فرمایي چې چا تا لاس وخو چې زما قسمت وګوره، نو زما عزتمندو سلویخ ورځې عبادت قبول شوی الله به تانه واخلي، او سلویخ ورځو کې که تانه چاته مرګ راغی نو الله جل شانو ستا بخښنه نه کوي. نو زما عزتمندو په هغې باندې ډېر غټ وعید دی. نجومیانو نه، بنګیالیانو نه دغې شیزونه ځان چې کوم دی نو سیټ ته کوي او ځان یو طرف ته کوي. ښه زما عزتمندو نن زه تاسو سره یو نقش شیر کوم. د هغې نقش فایده دا ده، ډېرې زیاتې فایدې دي، خو چې کومې غټې غټې او روزمره خلکو ته د کومې مسلې راځي د هغې پکې حل موجود دی. یو خو دا د زما عزتمندو که چېرې تاسو غریبانان یې، مفلسان یې، تاسو سره اسم نشته، نو دا د برکت نه ډک نقش دی. دا چې تاسو ولیکئ خپل ځان سره کیدئ، نو انشاءالله تعالی دا زه په دعوې سره وایم چې څومره هم ستا زندګي نو الله جل شانو فضل او کرم سره جیب بستا کله هم نه خالی کیږي. او که تاسو چېرې وایئ زما عزتمندو چې موږ سره پیسې راشي او مطلب د میاشتې په آخره کې موږ سره هیڅ هم نی، نو دا د دې دپاره هم ډېر زیات برکتي دی. یعنی دا نقش تاسو ولیکئ ځان سره کیدئ، یا د دې نه پرنټ وباسئ. زه تاسو ته وایم چې دا نقش په څنګه حاصلوئ، هغه طریقه هم په دې ویډیو نه به تاسو حاصلوئ انشاءالله تعالی. او دا که مشک او زعفرانو کې ولیکلی شي، بیا د هغې چې کوم دی نو بل شان مزه ده، ښه، ځکه چې موږ د خپلو سترګو باندې د دې هغه برکات صحیح کړي دي. ښه نو زما عزتمندو دا نقش چې کوم دی لکه ستاسو په بندش ته تاسو باندې ته کور نه کار له وځي، کار تا ته نه میلاویږي، یا چې کوم دی ستاسو په کور کې لړۍ ده، جګړه ده، یا خور دی ده او یا د رور دی، د هغې چې کوم دی نو رشته نه کېږي، یا ستاسو په کور کې هر وخت جګړه، یا ته د چا خوښ نه، لکه چا مخې له ځي چې په سترګو یې ښه نه لګي. د دې نه علاوه نور هم زما عزتمندو د دې ډېرې زیاتې فایدې دي، یعنی روحاني فایدې دي، دنیاوي هم دي، آخرت والا هم دي، خو روحاني. ګوره د الله جل شانه کلام ته غرونه هم څه نه دي، لکه اوس که ته په چا باندې جادو کې، منترو کې، کوډې منترو کې، هغه عرضي طور د هغې اثر او د دې اثر هغې پورې چې څو پورې دا تا سره ني، خو د دې یو څو شرطونه دي، هغه شرطونه هم زما عزتمندو تاسو واورئ. لومبی شرط خو دا دی چې په تاسو غسل کې په پلیتۍ کې نو تاسو یو سیکنډ هم ځان څخه نشئ کېښودی. دوه خبرې به کېږي، که تاسو چېرې پلیت شوئ نو دا نقش په تاسو نه غیب شي خپله، یا د دې نه علاوه زما عزتمندو دا به تاسو ته که نه غیب نه شي نو الټه نقصان به درکوي، ځکه بې اودسه کې نو خیر دی، هغه څه مسله نشته. خو که په غسل کې نو په غسل کې دا ته ځان سره نشي ساتلی. یو خبره. بله خبر دا زما عزتمندو د دې نه چې تاسو پرنټ وباسئ نو دا تاسو موټي ته اچولی شئ، په مرۍ ته ځونډولی شئ، په خپل بټوه کې کېښودی شئ، پرس کې کېښودی شئ، خو د ځان نه به جدا کوئ نه. که لیټرین ته ځئ نو خیر د څه مسله نشته، وړې راړې شي، خو مطلب دا دی چې په غسل کې یو سیکنډ هم ځان سره نشي کېښودی. زما عزتمندو چې تاسو ته کم هم روزمره یو کس وایي زما زړه تنګېږي، یاره زه بیمار یم او زما دپاره چې کوم دی یا ما باندې جنات دي یا اثر دی، هغې دپاره هم دا ډېر زبردست نقش دی او ډېر روحاني نقش دی. او هغه نقش دلته تاسو ته یو نظر ښیم هم زما عزتمندو، او بل درته کوم دی وایم چې بل به تاسو څنګه حاصلوئ هغه راته هم وامه، خو لږه زه دا نقش راوباسمه. دا دومره ضعیف شوی دی، وګورئ پاڼې ته چې کوم دی نو غورځېږي. دا وګورئ دا نقش دی زما عزتمندو، صحیح شو. نو داسې حساب دی، ډسکرپشن کې ما لینک ورکړی دی، هغه لینک باندې به تاسو لړ شئ. صحیح شو. ډېر خلک وایي ډسکرپشن لینک هم ګنو پیژنو. دا ویډیو تاسو ګورئ، د دې ویډیو لاندې ما نوم ورکړی دی، صحیح شو. د دې
هغه انګلیش نوم باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به ډسکرپشن ملاو شي. زه تاسو ته به چې کوم د ویډیو ان شاء الله شیر کوم هغې سره چې تاسو به دا لینک دا څنګه اوپن کوئ او دا نقش په څنګه حاصلوئ. او زما عزتمندو دا ویډیو تاسو د ثواب په نیت چې څومره هم ډیره شیر کولی شئ، نو دا شیر کوئ. د لوی الله په نوم سپارم، د الله په امان.